अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ओ ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल दिस इज़ मी वर टीचर ओसामा अच्छा जी नन ज़मूंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल چې کوم لیکچر دی هغه دی په بیسیک فارمیټینګ اف مایکروسافٹ ایکسل مطلب چې کوم بیسیک فارمیټینګ دی په مایکروسافٹ ایکسل کې هغه به ان شاء الله په نننۍ ویډیو کې مونږه ایکسپلین کو سو لیټس گو ها دلته مونږه مایکروسافٹ ایکسل اوپن کو زموږ سره کا وګورم په هوم پیج کې نو دا چې کوم دی موږ سره کاپی کټ پیسټ فارمیټ پینټر ایټسټرا دا ټول چې دی آلموست موږ په مایکروسافٹ ورډ کې مخکې ویلیم دي خو زه درته یو ځل بیا هم دلته ریپیټ کوم دلته زما سره مثال کے طور پر فرست راځي موږ سره کلپ بورډ کې زموږ سره شي دی کټ کاپی پیسټ فارمیټ پینټر دا موږ سره دی سمپل خبره ده دلته زما سره یو نوم دی مثال اسامه دا ما نوم ولیکلو دا زه څوکم سایز ولا سیوا کم داسې بولډ لیکم اور زه وایم چې دا د دې ځای نه کاپي کا او دلته یې راوړه نو سمپل دلته راشه سیل سلیکټ کا او کاپي کا او دلته یې راوړه اور سوري دلته دا کاپي کا او دلته راشه پیسټ کا ختمه خبره دا زموږ سره څه شو کاپي شو بل زموږ سره د کټ نه مطلب دا ده چې دا ډیټا دلته نه کټ کا الته یې اوسه سمپل خبره ده دلته راشه کټ باندې کلیک کا دې راشه او دلته پیسټ کا دا دلته رااله صحیح شو اوس د زموږ سره فارمیټ پینټر لکه مثال ما سره د دې سایز زیات دی کلر هم داسې چینج دی داسې ډارک بلو کلر دی ټیک شو زه وایم چې د دې دا چې کوم فارمیټینګ دی دا کاپي کو په دغه باندې اپلای کړه داسې زموږ سره دلته کې داسې مثال یو فونټ هم ولا ما چینج کو داسې دا فارمیټینګ په دې باندې اپلای کړو سمپل خبره دلته براشي فارمیټ پینټر باندې کلیک کو دی کې په فارمیټ پینټر انټر کې څنګه چې انټر کو هغه باندې سیم تی چینج شو پیسټ خو تاسو ته پته ده چې پیسټ څه ته وایي صحیح ده بل زموږ سره راځي په دې کې فور بیسیک فارمیټینګ مطلب دا خو تاسو ته پته ده سایز زیاتیږي مطلب فونټ چینج کیږي وغیرہ هر څه دلته نه دلته دا بارډرز دي صحیح شو دې له به بارډر وغیرہ ورکي او چې کوم ټیکسټ ته ولیکي له به خامخا بارډر ورکي صحیح ده بل زموږ سره راځي الاینمنٹ مطلب څنګه دی زه راشم دلته ولیکم مثال کے طور پر زه ولیکم نیم ولیکم څه شی ولیکم نیم دلته ولیکم فادر نیم دا ما ولیکل صحیح شو فارمیټ پینټر باندې بدینه دا کاپی کو دلته پیسټ کو داسې اوکې اوس زما سره دا نیم فادر نیم کو ګورم دا زما سره دی زه کو ګورم دا زبل دسی کما لګ به دا سیلز دسی اوپن کم زم چې دا ری سنټر ته راشي نو سنټر ته راوستو د پاره دا کور کو د لاندې دي سو کم داسې بره کم بره شو او زم چې سنټر الاین کا او بیم چې بالکل د سیل سنټر ته راولم د به د سیل سنټر ته راشي میډل الاین دی ته وایي چې وایي میډل الاین داسې دا هم سنټر میډل الاین دا مو سره سنټر ته شو ټیک شو هماغه لیفت رائټ سنټر وغیرہ هغه ټول زموږ سره دي بل زموږ سره دي انګل څنګه موږ سره استعمالېږي که زه وګورم انګل څه دا شانتې استعمالېږي که زه دلته زه ولیکم مثال کے طور پر زه یو اټینډنس رجسټر جوړوم یا اټینډنس شیټ جوړوم اټینډنس شیټ کې چې دا موږ سره بیا زه لږ نیول پکار دي مطلب د هغې دپاره نو که زه دلته کې مثال ډیټ ولیکم چې فرست اګست اے یو جی اوس مې ولیکل اے یو جی مې ولیکل فرست اګست داسې مې دا ټول تر دې پورې راوستو داسې تر 29 30 اګست پورې 31 اګست پورې نو که زه وګورم دا ما نه ډېر زیات بیا نیسي دلته ما سره سیلز دونه کې زما نه دي پکار زما سره دا چې کوم د زه یم چې کم ونیسي دې له به انګل ته چینج کوی شي بیا دا تاسو صرف اټینډنس کې شیټ کې نشئ کولی دا تاسو په هر ځای کې استعمالولی شئ دلته راشم زه دې دا انګل داسې کا انګل سیټ کو دلته راشه سمپلی دلته کې سیټ کا ٹھیک شو بیا راشه دلته کې انګل ته کلاک وایز ته راشه دلته راشه ورټیکل ته راشه څنګه چې ستا په کار وي هغسې انګل به په دې کې موږ سره راځي صحیح ده روټیټ ډاون که ته واپس سیټ کول غواړې نو فارمیټ سیل الاین ته به راشي او دلته به دې ځای کې به دا انګل چې دی څه وکړي دا به دلته 90 ډیګري ته راولې 90 ډیګري اوکې اور دا ستا واپس هغه انګل سیټ شو ټیک شو دا زموږ سره هماغه انډینشنز دي چې مطلب یو ټیکسټ چې کوم دی ته پکې مخکې وروسته بوځي دلته یو بل پوینټ ده د خیمه ډېر امپورټنټ پوینټ دی که چېرته تاسو مثال کے طور پر زه راشم دلته زه لیکم مثال زما سره یو اوږد لاین دی مثال زه یو سنټینس لیکم زه ولیکم د کویک براون فوکس جمپس اوور د لیزي ډاګ ٹھیک شو دا ما دلته ولیکل اوس زه وایم چې دا دې کې چې دی زه یم چې دا داسې زه انټر څنګه پرس کوم زه یم چې په دې کې ما سره دا یو بله جمله هم راشي په دې سیل کې دننه راشي
په دې سیل کې دننه نو ځکه انټر وام نو دا خو بل سیل ته راوړي زما هم په دې کې په کار ده دې دپاره به داسې کار کوئ چې تاسو به پریس کوئ الټ انټر څه شی الټ انټر به پریس کړئ الټ به ونیسئ او انټر به پریس کړئ څنګه چې انټر پریس کړو دا هم په دې سیل کې دننه بل لاین جوړ شو ښکاري ته په دې سیل کې دننه بل لاین جوړ شو که دې کې زه جوړوم دلته کې دوباره ولیکم ډاګ صحیح شو لیزي ډاګ دا ما سره د همدې سیل کې دننه یو بل لاین جوړ شو که خیال وکړئ دا یو سیل دی اوکې ده ښه بل زموږ سره راځي دا لیفټ ټو رایټ رایټ ټو لیفټ دا زموږ سره د اردو دپاره استعمالیږي که مثال کے طور پر زه د اردو لیکل کوم نو د اردو لیکل زما د دې سایډ نه د رایټ سایډ نه لیفټ طرف ته ځي نو د اردو لیکلو دپاره بیا څه کوم زه به دلته کې رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوم دلته که زه اردو کیبورډ راولم او دلته زه ولیکم چې میرا نام اسامه ہے مثال دا ما ولیکل نو اردو لیکل دغه طرف نه بیا په کار وي نو دلته ولا تاسو څه کولی ډایرکشن چینج کولی شئ چې لیفټ ټو رایټ یا رایټ ټو لیفټ ټیک ده او کانټیکس مطلب دا ده چې زه دلته راشم او دلته لیکم مثال زه دلته د کانټیکس سلیکټ کوم دا به سنټر نه لیکل کېږي لکه زه ولیکم دلته کې او زه کیبورډ د انګلیش سلیکټ کوم او زه دا یو سیل چې دی دا لږ دې ځای کې وکړم زه لیکم فادر نیم مې ولیکلو دا به بالکل سنټر ته وي صحیح ده کانټیکس کې بل څه سره راځي ریپ ټیکسټ څه ته وایي دا دې ته وایي چې اوس مثال دلته ما فادر نیم ولیکلو ځکه په دې باندې ریپ ټیکسټ سلیکټ کړم نو ډایرکټ به دلته ګوره دې کې دا زه میټاو کړم داسې که دلته زه مخکې ځم مثال دلته زه ولیکم زه یو جمله ولیکم زه مثال ولیکم د کویک براون فوکس اتوماتیک به بل لاین ته راځي دا به ځان بل لاین ته راړی صحیح شو دا ریپ ټیکسټ دی دی به بل لاین ته اتوماتیکلی ځان راړی صحیح شو دیس از کال ریپ ټیکسټ بل څه سره راځي مارجن سنټر دا زموږ سره ډېر امپورټنټ ټاپک دی دا ډېر زیات په کار راځي که دلته زه یو نوی شیټ راولم لکه مثال کے طور پر زه اټینډنس شیټ جوړوم نو زما داسې په کار ده که زه دلته لیکم چې اټینډنس شیټ دا ما اټینډنس شیټ دلته ولیکم نو دا خو ډېر وړوکی ښکاري که دې زه سایز زیات کم داسې دا یو سیل به بیا زه دونه اوږدوم یو سیل اوږدولو ته د سر هم ضرورت نشته دې دپاره موږ سره آپشن دلته کې څه دی مرجنګ سیل مرجنګ صحیح شو دا موږ په MS Word کې هم ویلی دی ځکه زه اوس وکړم دا داسې دواړه لاینونه مې تر دې سلیکټ کړو دلته رالم مرجن سنټر دا یو سیل شو دې ځای که زه ولیکم مثال زه ولیکم چې اټینډنس شیټ سپیلنګ مسټیک دی اګنورینګ تاسو بیا مه کوئ صحیح ده دا زما سره شو مثال سنټر ته کم رایټ ساین دغه ول زیات کم بولډ لیکم او دلته ولا هایلایټ دا زما سره څه شی شو هغه اټینډنس شیټ چې مطلب هغه سیلونه دواړه سره خپلو کې مړ شو ان شاء الله موږ به یو ویډیو داسې مروړو چې پای کې به موږ انوایس جوړو نو په انوایس کې بیا دا ټول څیزونه به ان شاء الله ریپیټ کیږي بل څه سره راځي دلته مرج کراس مطلب دا دی کنه که زه دا دواړه سیلونه خپلو کې سلیکټ کړم نو دا به مرجن سنټر کېږي دا به مرج کراس وي دا به یو سیل شي زه به دې باندې کلیک کړم دلته راشم مرج کراس مې کو اوس که دې کې زه لیکل کوم نو دې کې به ګوره هغه سر نه به لیکل کېږي منځ نه کېږي صحیح سنټر نه کېږي مرج شو خو سنټر ته به لیکل نه کېږي دلته پکې زه پوره سنټینس ولیکم که نه نو هغه پکې زه لیکلی شم صحیح شوه اوکې دا زما سره یو سنټنس راغلو صحیح شو بل څه سره راځي انمرج مطلب دا سیلونه واپس خپلو کې انمرج کړه دلته راشه انمرج باندې کلیک کا ډایرکټ دا انمرج شو دا اوس ځان له ټول سیلونه ټیک شو واپس یې مرجن سنټر کا دې ځای کې هم او مرج دلته بل مو سره راځي دا دریم نمبر چې دی دا صرف مرج سیل مطلب دوه درې سیلونه بس صرف ځان سره ډایرکټ مرج کا مرج کراس او مرج صرف دواړه سیم ټو سیم دي صحیح ده دواړه سیم ټو سیم دي مطلب مرجن سنټر نه دی سنټر نه پکې لیکل نه کېږي که زه چېرته دلته راشم دې ځای کې زه دوباره دلته مرجن سنټر وکړم نو دلته به لیکل ما سره د سایډ نه کېږي سنټر کې به کېږي مثال زه ولیکم اسامه سنټر نه ډایرکټ شروع شو صحیح شو هلته کې دلته کې موږ ته منشن شوي دي چې مرجن سنټر اوکې بل زموږ سره راځي نمبر کې چې موږ سره څه راځي په دې کې که زه وګورم دې ته موږ سمپلی ډیټا ټایپس وایو څه شی وایو ډیټا ټایپس دلته وګوره نمبر دی کرنسی دا کاونټینګ ډیټ شارټ ډیټ لانګ ډیټ ټایم پرسنټیج فریکشن یا ساینټیفک
دلته راشم دې ځای کې زه وګورم او زه دلته کې نمبر لیکم. دا ما سره نارملي په جرنل کې دی. څه شي کې دی؟ جرنل کې دی. دلته زه راشم دلته زه ولیکم چې 25 نو دا ما سره په جرنل کې خو نه راځي. زه مثلا نمبر دی دلته ما نمبر سلیکټ کوم. دې سره ډبل څو شو 00 ورسره راغله د پوینټ نمبر نو دا ریموف کول دپاره موږ سره دا دوه آپشن یې دلته دي. دا څوک دلته داسې ریموف زیاتې نو دې طرف باندې کلیک کوو کمپین دې طرف باندې صحیح شوه. بل زموږ سره راځي کرنسي مثال دلته کې زه ولیکم چې 2500 مې ولیکل. دلته راشه کرنسي باندې څنګه کلیک کړم په دې ځای ما سره RS په سر راشي روپیز پاکستاني روپیز صحیح شوه. نو دې سره به RS نشان راشي. که زه سمپلی که دلته راشم که نه زه که دې کې دوباره دلته کې زه ولیکم 5000 او دې کې زه راشم او دلته کرنسي سلیکټ کړم. کرنسي مې سلیکټ کړو دا ډبل زیرو ته ختم کړه او دا زه څه وکړم آټو سم کړم که الټ انټر ووهم نو دا ما سره ډایرکټ به سم کېږي. خو که چېرته تاسو سره خپله ولیکل دلته مثال کې طور پر RS 2500 او بیا یې دلته ولیکل RS 5000 داسې دې ولیکل نو بیا به دې کې چې کوم دی دا به نه سم کېږي ښه دا به نه سم کېږي صحیح ده دا به بالکل هم نه سم کېږي ښه. ځکه راشم دلته زه اوس ایکول ټو سم پریس کړم سم فارموله او زه دا دواړه سلیکټ کړم او انټر کړم دا ماته 0 راځي ځکه دې کې RS مونږ الفابیټ ایډ کړي دي. که دا زه چېرته دواړه نمبر ته واړم په نمبر کې به هم بیا نه به کېږي صحیح شوه. نمبر ته به زه واړم او که زه دلته دا کرنسي ته واړم نو کرنسي کې به هم نه کېږي ځکه هلته 0 دی آلموسټ صحیح ده. که دلته دا زه کرنسي ته دواړه واړم بیا به هم نه کېږي ځکه دلته ورسره مونږ خپله لیکلي دي. که زه دې دا خپله چې کوم لیکلي دا دې لرې کړم داسې او اټومیټیکلی ګوره دې سره RS ما هلته نه کرنسي ایډ کو کرنسي دا راله ورسره دلته اټومیټیک دي سره دې کې دا زه کرنسي کم ما سره دا سم شو صحیح شوه. نو دې د وجې نه دا دې ځای نه چې کوم دی ډیټا ټایپس چینج کول پکار وي ځکه بعد کې بیا په کیلکولیشن کې پرابلمز نه راشي صحیح ده. ها بل زموږ سره دی اکاونټینګ هم دغه کرنسي والا دی مطلب کرنسي ورسره راځي. شارټ ډیټ او لانګ ډیټ. شارټ ډیټ مطلب موږ یو فنکشن استعمالو ننني ډیټ دپاره یو فنکشن دی ایکول ټو ټوډے څه ټوډے فنکشن استعمالو چې څنګه ټوډے ولیکم بریکټ کلوز کوم انټر کړم نو دا ما سره یو نننی ډیټ رالو چې نن چې کوم ډیټ دی نو دا سمپلی موږ سره شارټ ډیټ دی څه شی دی شارټ ډیټ دی. که زه لانګ ډیټ باندې کلیک کړم نو دا ما سره بیا داسې کوي چې تھرسډے 24 جولای 2025 صحیح شو. نو دا ما سره هغه شانتې به بیا په لانګ ډیټ کې شو کېږي. په زه ټایم ورسره هم راولم زم چې ټایم دې م راشي نو دې سره به یو بل فنکشن استعمالوم ناو فنکشن څه شی ناو که څنګه انټر پریس کړم نو دې سره موږ سره ټایم هم شو کوي. که دې ځای کې زه راشم لانګ ډیټ دلته په ټایم باندې کلیک کوم چې صرف ټایم راته شو کړو دا موږ سره ټایم شو کوي صحیح ده. ښه بچو بله خبره مې دا کوله چې مونږ خو نارملي ډیټ خپله هم لیکلی شو خو په فارمولې سره د فارمولې سره لیکلو فایده څه ده او همداسې لیکلو څه فایده ده. د دې دواړو فایده دا ده بچو چې کله ته همداسې ډیټ ولیکي نو دا چې که ته 10 کاله بعد هم دا شیټ ته کولو کې نو دغه ډیټ به پکې شو کېږي چې کوم تا لیکلی. که فارمولې سره دې ولیکل نو د هغه ورځې ډیټ به شو کېږي چې په کومه ورځ باندې تا دا فارمولې لګولي. اوس هماغه لکه مثال نن 24 جولای دی نو دې کې به هماغه چې کوم دی ډیټ شو کېږي چې کوم 24 مطلب هغه ورځې سره مثال که 10 کاله بعد ته په 24 جولای کولو کې نو درته به شو کوي چې 24 جولای 2035 صحیح شو نو هغه به درته شو کوي اوکې. نو فارمولې سره لیکلو دغه فایده ده. دا موږ سره ټایم او لانګ ډیټ او شارټ ډیټ موږ سره بل راځي پرسنټیج. زما سره دلته مارکس دي څه شی دي مارکس دي. زه مثال دلته ولیکم پرسنټیج مطلب دی 100 څه شی 100 ځکه دلته راشم زما سره مثال مارکس دي که نه زه یم چې ما سره مارکس دي 950 او چې مطلب ټوټل څومره دي او دلته ما سره دي زه یم چې 1100 اوس زه پرسنټیج روباسم د 950 پرسنټیج روباسم نو دلته به څه کوم فارموله ولګوم ایکول ټو obtain ډیوایډ بای ټوټل. که زه دلته ملټیپلای 100 ورسره واچوم نو بیا پرسنټیج نشان به ورسره نه اچي بس دا الریډي پرسنټیج شو. خو که دې سره تا 100 وانه شو صرف د خپلو کې ډیوایډ کړه او ته وایې چې زه ورسره پرسنټیج نشان واچوم دلته به راشي پرسنټیج باندې به کلیک کړي کلیک دې کړو دا ما سره رالو چې 86.36 که دا داسې کوم دا ما سره پرسنټیج دس از کال پرسنټیج او د دې سره دلته یو شارټ کټ هم موجود دی صحیح ده. بل زموږ سره راځي فریکشن مطلب ډیویژن کې چې کوم راشي مثال 1 ډیوایډ 2 داسې رااله دا ما سره ټایم کې راوستو زه 1 ډیوایډ 2 راولم دا ما سره ټایم کې ډایرکټ راولي. دې ځای کې زه راشم دلته زه دا فریکشن ته کنورټ کړم دا موږ سره فریکشن ته کنورټ شو صحیح شوه. ها بل زموږ سره راځي ساینټیفیک مطلب پاور دپاره دې باندې پاور د پاسه څنګه راځي زه دلته راشم دې ځای کې ولیکم نو دا ما سره په پاور کې راځي څنګه لکه مثال دلته زه ولیکم مثال 2
पावर 2 10 पावर 2 ځکه صرف 2 ولیکم نو د 10 پاور 2 لپاره به څه شی راځي دومره به راځي ځکه دلته 1 ولیکم اتوماتیک به موږ سره ساينټیفیک کې کنورټ کیږي صحیح ده دا یو هندسوي او ډېره غټه مثال دلته زه ولیکم دونه غټه هندسه مې ولیکله چې په دې زه نه پوهېږم نو دا چې کله زه ساينټیفیک ته واړوم نو ساينټیفیک کې بیا دغه شانتې ماته شو کېږي دا زه جنرل کې کوم چې کوم نمبر کې کوم چې نمبر ته مې کنورټ کو دا څه شو که دلته راشم زه ساينټیفیک ته کنورټ کوم نو اتوماتیک به موږ سره بیا داسې په شارټ فارم کې شو کېږي چې مثال 1 دی خو 17 زیرو دی ورسره څونه 17 زیرو دی ورسره نو بیا ته حساب لګوه چې دا څومره راځي که دلته راشم زه دې نه څه زیروز کم داسې دونه پورې راولم داسې او انټر یې کړم نو ما سره وایي چې 5 زیرو دی ورسره صحیح ده نو دا موږ سره ساينټیفیک کې دغه شانتې شو کېږي دا خو زموږ سره څه سپیسیفیک څیزونه وو څه سپیسیفیک ډیټا ټایپس وو چې هغه مې درته وویل انشاءالله دې کې بیا ایډوانس دی نو ایډوانس به بیا مخکې ایډوانس سره وایو صحیح ده د خیره سره پهله بیسیک زده کې بیا به ایډوانس سره ګورو د خیره سره انشاءالله بل زموږ سره راځي کنډیشنل فارمیټینګ this is very interesting and very important for everyone every beginner student or دا د هر یو آفیس سټوډنټ دپاره یا چې کوم دی د دغه دپاره آفیس ورکر وي مثال آفیس کې کار کوي نو هغه دپاره دا ډېر زیات ضروري دی صحیح ده نو که زه راشم دلته کې دې ځای کې زه ولیکمه مثال کې طور پر فرسټ کې دلته که زه وګورم هایلایټ سیلول ګریټر دین مطلب الفابیټ دی تا سره یو سیل ډیټا ده زه یو سیل ډیټا رالم هغې کې درته بیا زه کنډیشن فارمیټینګ اپلای کوم دا ما سره رینډم ډیټا ده څه شی دي رینډم ډیټا ده زه دلته په دې ډیټا کې وایم چې مثال یو سپیسیفیک نمبر دی ته د هغې نه ګریټر معلومي څه شی کې ګریټر معلومي چې مطلب او دې نه زیاتې نمبرې پکې کمې کمې دی ما ته هایلایټ کړم دلته هایلایټ سیل رول ته که زه راشم دلته ما ته فرسټ کې شو کېږي ګریټر دین که زه په دې کلیک کړم دلته کې دې ځای کې زه ولیکم مثال زه یم چې ما سره وښایه د 500 نه پکې بره کم یو وي څه شي د 500 نه پکې بره کم یو دي نو که زه دلته راشم او زه وایم چې یلو فل ښه دلته ما ډیټا نه سلیکټ کړې دا ډیټا سلیکټ کړم داسې هایلایټ سیل رول ته راشم دلته ګریټر دین زه دلته ولیکم 500 څه شي زه یم چې 500 نه چې کم بره دي نو هغه ما ته هایلایټ کړه اتوماتیک ما سره وګوره دا د 500 نه اباف دي دا ما ته ټول هایلایټ شو صحیح شو تاسو دې له کلر هم چینج کولی شئ په لیس دین کې ګورو چې کلر به څنګه چینج کوو په لیس دین باندې که زه کلیک کړم زه یم چې ما سره لیس دین زه اول وایم چې دا رول چې کوم دی د دې نه ختم کړه داسې دلته راشه څه وکړه کلیر رول کلیر فرام سلیکټډ رول ختم شو دلته راشه او دې ځای کې ولیکه زه یم چې لیس دین کم یو نشان دی دلته ما سره ولیکه په لیس دین باندې کلیک کړم ما سره دې کې لیس دین زه ورته یو الف یو نمبر ولیکم زه مثال کې طور پر د 450 نه پکې لیس کم یو دی نو 450 نه لیس مې ولیکل دلته راشم کسټم فارمیټ باندې که زه کلیک کړم که نه په دې باندې دې ځای کې زه راشم فل ته او فل کې دلته زه کلر بدل کړم داسې اوکې مې کو نو دا ما سره د 450 نه کم هغه ډیټا چې کومه ده 450 نه کمه ده څه شي نه 450 نه کمه ده اتوماتیکلی هغه ډیټیکټ کړه صحیح شوه this is called less than or greater than صحیح شوه دا واپس ختمولو دپاره به دلته راشي کنډیشن فارمیټینګ کلیر رول او کلیر فرام سلیکټډ رول صحیح شوه بیا راشو دلته بټوین مطلب د دو نمبرو درمنځ زه یم چې 550 زه یم چې 450 او د 1000 ترمنځ کمې نمبرې دي 1000 هغه ما ته څه شی که هایلایټ کړه نو څنګه دلته رالم اوکې باندې مې کلیک کړو نو د 550 او د 1000 ترمنځ همدغه نمبر دی صحیح ده بل زموږ سره راځي پکې کم یو راځي زه ورپسې دا رول ختم کړو کلیر رول دلته راشم هایلایټ سیل رول ایکول ټو مطلب یو سپیسیفیک نمبر د هغې برابر وي دلته راشم ما ته وښایه زه یم چې ما سره برابر د 150 کم یو برابر دی چې 150 ما ولیکلو ډایرکټ ما سره صرف 150 په ما سره هایلایټ کېږي ځکه چې مونږ کرایټیریا صرف د 150 ورکړه صحیح شوه ځکه دا کلیر کم دا رول څه وکړمه کلیر سلیکټډ رول اوکې دلته راشم ټیکسټ دیټ کنټین this is very very important for everyone که زه دلته راشم زما سره یو اټینډنټ زما سره یو ریزلټ شیټ دی په هغې کې درته بیا دا ویم زما سره دا ریزلټ شیټ دی زه یم چې ما سره کم کسان فیل دي اما سره گرین فیل کا او چې کم کسان پاس دي اما سره څه وکړه ریډ فیل کا نو زه دلته راشم ټیکسټ دیټ کنټین مثال زه دلته ولیکم فیل مې ولیکل او څنګه اوکې باندې پریس کړم چې کم کسان فیل دي ما سره ریډ کې شو کېږي او زه دوباره همدغه رینج سلیکټ کړم دلته کنډیشنل فارمیټینګ ته راشم هایلایټ سیل رول ټیکسټ دیټ کنټین باندې کلیک کړم او دې ته راشم دلته پکې زه کلر پهله سلیکټ کړم چې ما سره کم پاس دي نو ما سره ګرین کې شو کا ګرین کې شو کا او فونټ کلر والا او وایټ کا څه کا فونټ کلر والا وایټ کا
اوکې اوکې مې پریس کو دلته زه ولیکم پاس څه شی پاس اوکې څنګه مې پاس ولیکل ما سره ډایرکټ څه شی شو دا ما سره هایلایټ شو نظر تم راځي دا ما سره هایلایټ شو چې کم فیل یا ریډ کې شو چې کم پاس دی موږ سره په گرین کې شو اوس که اتوماتیکلی دلته کې یو کس دی هغه پاس شي یا فیل شي مثال د 31 دی دلته دا ما سره فیل دی دې کې زه ولیکم 50 او دې کې زه ولیکم اتوماتیک چې پاس شو نو هغه ریډ نه ختم شو که دلته دا فیل شي چېرته زه دلته 20 ولیکم اتوماتیک به هغه ریډ کېږي this is called text that contain rule صحیح ده بل زم سره راځي په کیسه شری ډیټ ډیټ اکرینګ مطلب یو سپیسیفیک ډیټ وینو هغه باندې ته لګي غزل تراشم دې کې زه سو اول دل تراشم ډیټ اکرینګ مثال تاسو یو کلندر دی زولي کم دل دکی د دې میاشتې چې کم دغه یکم جولای او یکم جولای زل تراولم داسي او زه لاندې داسې ډریک کم تر دا ډېر زیات مخکې لاړو بس تر دې پورې مې راوستو زه وایم چې په دې کې ماته یو سپیسیفیک ویک وښایه یا یو سپیسیفیک دغه وښایه ځکه دلته راشم او دې باندې کلیک کوم هایلایټ سیل رول ډیټ اکرینګ دلته راشم ماته یسټرډے پرون سویم تاریخ وا ماته شو کا او زه څنګه اوکې کوم ما سره پرونی تاریخ په دې کې منشن کینن 24 دی نو پرونی تاریخ دلته مو سره 23 شو صحیح شو دلته غزرا شمه دې کې دوباره هم زه دا رین سلیکټ کوم چې کوم دا رین دوباره سلیکټ شپ کنټرول شیفټ ډاون ایرو سره ملان دی رین سلیکټ کو هایلایټ سیل رول ډیټ اکرینګ دلته راشم دې کې ټوډے ډیټ راته شو کا ټوډے براته شو کی دلته غزرا شم کسٹم فارمیټ په لګاو داسې اوکې کا ٹھیک شو دلته راشم زم چې ټومارو سوال کم تاریخ ته غره تر شو کا اتوماتیک د لاندې ګور دي کې هایلایټ ته ګوري ته خپل پر ان لاست 7 days مخکینه 7 ورځې کم وی دی غره ته شو کا لاست ویک کم یو ودینه مخکې کم هفته واغره ته خو دیس ویک دا هفته راته هایلایټ کا نیکسٹ ویک یا نیکسٹ ویک باندې کلیک کړه تاسو سره منث کې چې کوم د ډیټا وینو هغه زم چې دیس منث دا منث راته هایلایټ کنه اتوماتیکلی هغه وتا ټول هایلایټ کې چې څنګه کلر ولا بیا تور کی صحیح شو this is called date occurring بل څه سره ډوپلیکیټ ویلیو دا ډیټا چې تاسو سره هغه ډوپلیکیټ شي مثال کې طور پر دلته زما سره پدې کې سلمان او کامران دا ډوپلیکیټ شي وي آلموست دې کې ټول ډیټا ډوپلیکیټ دا دلته موږ صرف دلته یو سو ډیټا لیکن مثال اسامه احمد کمال او زه ولیکم دلته منصور دا ما ولیکل صحیح شو منصور زه ولیکم اسد او زه ولیکم دلته روهیل دلته ولیکم دا یو څو سټوډنټس نامې ما ولیکلې او په دې کې دلته کې دا زم دا منصور نوم چې کوم دی دا ما پکې ډبل کو شي دلته ما سره ډبل اوس ما ته پته نه لګي خو ځکه ډیټا مثال به ډېرې ما سره چې شی به ډیټا به ډېرې وي یا نو ما ته پکې پته نه لګي چې مطلب پکې کم زیره خو ما ته یو سپیسیفیک ډیټا یو وړه ډیټا راوست تاسو پوه شئ ډیټا مې سلیکټ کا هایلایټ سیل ډوپلیکیټ ویلیو سلاړم او څنګه ډوپلیکیټ تلاړم ما ته دلته ډایرکټ خپل چې دا دوانه پکې ډوپلیکیشن شي شي دا دوانه پکې ډوپلیکیټ د دوه ځل پکې راغلي د بیا کته هغه یو ځل ډیلیټ کې کنټرول ماینس پریس کړه ډایرکټ باغ ته ډیلیټ شي ډوپلیکیټ ته ختم شو ښکاري دا کدی چې دننه زه دلته راشم دلته پکې اسامه ولیکم اسامه مې ولیکل څنګه مې انټر کو هغه ډایرکټ ما سره په ډوپلیکیشن کې ډیټیکټ شو چې دا پکې یو ځل شته صحیح ده دا زموږ سره شي هغه هایلایټ سیل رول کې بل زموږ سره راځي ټاپ اینڈ باټم رول ټاپ اینڈ باټم رول څه مطلب زل تراشم دا سلیکټ کم داس دیس تراشم او دل تراشم ټاپ اینڈ باټم رول تراشم زم چې ټاپ 10 کم یو دي نو ما سره ټاپ 10 چې کم ټاپ 10 دی هغه اتوماتیکلی ما سره دلته کې هایلایټ کی صحیح ده په یو ډیټا کې زم ټاپ 10 تراشم زم چې ما ته صرف ټاپ 3 وخایا بل نور ما خایا ټاپ 3 باندې مې کلیک کو اور دلته دوباره عالم سوري فور دیٹ دل تراشم ټاپ 3 اور اوکے باندې مې پریس کو دا رول به پیله ختم کو دا رول به ختم کو داسي او بیا دلته راشم او زه هایلایټ سیل رول یا ټاپ ټو باټم دلته راشم او زه ولیکم چې ټاپ 3 اوکې مې کو نو ما سره به ټاپ 3 وخی چې مطلب ټاپ 3 پتا دې کې چې په دې کومه ډیټا دا پای کې کم دي نو هغه موږ ته هایلایټ صحیح ده this is called conditional formatting بل زمو سره راځي ټاپ 10% مطلب ټاپ 10 کم یو دي ټاپ 10% کم یو دي هغه موږ سره الریډي دلته یو لګیدلې دی دا به کلیر کو داسې کلیر سلیکټډ رول دلته راشم او ټاپ 10% باندې کلیک کوم نو موږ سره د ټولو نه زیات چې کم دا په کم یو راغلی دي زم ټاپ 3 باندې کلیک کړه سي اور اوکې کا نو موږ سره هغه صرف هغه کم زیات وي د ټولو نه هغه به صرف موږ ته هایلایټ کوي چې مثال ټولو نه زیات کې د 4% راغلی دی
صحیح ده. دوباره دلته رالم باټم مطلب د لاندې نه چې کوم دا کم یو دي لکه مثال تاسو خپل هم ښه پوهېږئ چې اخر نه کم یو کسان راځي که نه. دلته راشم فرام باټم د اخرې نه مطلب ټاپ والا به پرېږدي صرف به باټم والا راولي که زه اوکې پریس کړم نو موږ سره ټاپ والې پرېښو صرف د باټم نه چې کوم دی هغې راواغسته. زه دې نه سیل رول چې کوم دا هغه څه کوم هغه ډیلیټ کوم دلته کې کلیر کوم او دې ته راشم بیا دلته وګورم باټم 10% صحیح شو هماغه د ټاپ 10% په شان دی اباف ایوریج یا بیلو ایوریج. دلته زه راشم زما سره د دوی ایوریج دی شي دی مثال زه ایکول ټو ایوریج د هر سټوډنټ ما سره یو خپل ایوریج راځي څه شی راځي دلته راشم دې ځای کې به ایوریج فنکشن ولګوم equal to average ایوریج زه په دې مارکس باندې ولګوم داسې اوکې مې کو نو دوی ما سره د هر سټوډنټ ایوریج راغلو صحیح شوه. نو دلته راشم دې ځای کې ولګوم above average مطلب د ټولو نه زیات ایوریج د چا دی او زه که دلته راشم دې ځای کې دوباره او زه پریس کړم بیلو ایوریج نو دا ما سره بیلو ایوریج دی ټولو نه کم ایوریج پکې د چا دی هغه موږ ته په دې کې شو کوي. ښه بل زموږ سره راځي ډیټا بارز. ډیټا بارز څه ته وایي که زه هم په دې سیل باندې هم په دې ایوریج باندې یا په دې مارکس باندې ډیټا بارز ولګوم دلته راشم ډیټا بارز باندې کلیک کوم داسې کلرز فارم کې مثال یو څه ورته وایي ګراف فارم کې تا ته شو کوي چې مثال د دې ډیټا بارز څنګه دي مطلب مارکس په لحاظ سره دا مخکې وروسته تللي د چا چې مارکس زیات وي خو د هغه ډیټا بارز به زیات دی د چا چې کم وي نو هغه کم دی. دا مختلف کلرز دي پکې بیا چې څنګه کلر پکې تاسو په کار هغه شانتي کلر سکیل پې هم لګولی شي اول ته دا یو رول ختم کړئ داسې بیا راشه دلته کلر سکیل پې ولګوه داسې کلر سکیل صحیح شو مختلف قسم کې آیکن سیټ دي دا موږ سره مختلف قسم کې آیکنز دي داسې پې تاسو آیکن ولګوي یا سیګنل فارم کې پې ولګوي د چا چې سیګنل پورې خو د هغه مارکس بس زیات دی چا چې سیګنل کم وي د هغه مارکس کم وي صحیح ده. نو دا زموږ سره وو کنډیشنل فارمیټینګ بیسیک انشاءالله تعالی په نیکسټ ویډیو کې به موږ د دې ټیبل فارمیټ په باره کې خبره کوو د خیره سره سارټینګ وغیره او منځ کې چې داسې څه وړې وړې فنکشنې راځي انشاءالله د هغې په باره کې به ډېر په ایکسپلینیشن سره بیا خبره کوو. نو که چېرته ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر او سبسکرایب ضرور وکړئ کمنټ هم کوئ او بله خبره مې دا کوله چې ویډیو چې کوم دا خامخا د نورو ملګرو سره شیر کوئ چې د نورو کسانو پکې هم فایده کېږي صحیح ده. اور دې کې زه کسان ډېر ګورم چې هغوی وداوټ سبسکرایب ویډیو ګوري نو وداوټ سبسکرایب ویډیو مه ګورئ مهرباني وکړئ سبسکرایب کوئ نو هغې نه بعد بیا د خیره ویډیوز ګورئ تاسو ته به نوي ویډیوز هم مخې ته راځي بیا د خیره سره زموږ چې کومې نوې ویډیو وي به تاسو ته د ټولو پیله مخې ته راځي. تر بلې ویډیو پورې هم په الله سپارم که څه کوېسچن وي نو کمنټ کې ووایي یو سټوډنټ دې نه مخکې کوېسچن کړی و هغه به هم دې نه بعد اټیچ کوم دې ویډیو سره به اټیچ کړم چې کوم کوېسچن ما نه هغه هلک کړی و اسد نوم یې هلک و که اسد نوم یې و ما نو ذهن ته نه راځي نو هغه کوېسچن ما ریکارډ کړی دی انشاءالله هغه به هم دې ویډیو سره اټیچ شي او که د چا بل چا څه کوېسچن وي نو همدغه شانتې ویډیو سره به اخر کې مونږ کوېسچن اټیچ کوو او د هغوی انسرز به زه تاسو له در کوم صحیح ده. تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم د لوی الله په امان. دې نه مخکې په کامنټس کې یو سټوډنټ کوېسچن کړی و چې سر ډیفرینشیټ بټوین اینډ آر فنکشن څه شی آر فنکشن نو دا ډېر سمپل فنکشنز دي په اینډ فنکشن کې څه شي دواړه کنډیشن به ټرو راځي نو الله به دې تعالی څه شی کوي ټرو آنسر درکوي او آر فنکشن کې چې مطلب تر څو پورې دواړه زیرو شوي ني تر هغې پورې به دې فالس نه درکوي که یو هم پکې چېرته ټرو وي نو دې به دله ټرو آنسر درکوي لکه څنګه دلته اینډ فنکشن را شروع کړم داسې او دا دواړه مې سلیکټ کړو انټر ووایم دا ما سره ټرو راځي اټومیټک ځکه دلته زیرو کړم دا فالس شي او دلته که زه آر فنکشن ولیکم آر فنکشن مې ولیکلو لاجیکل ټیسټ مې دا راواغستو دلته ما سره څه ټرو ښایي ځکه یو پکې ټرو دی که زه دواړه زیرو کړم نو بیا ما سره فالس شو کوي. که تاسو ګورئ د بورډ په پیپرو کې د سټوډنټانو چې یو پیپر هم فیل وي نو هغه اټومیټیکلی فیل شو کیږي هغه د مارکس نه ښایي نو داسې تاسو هم کولی شئ چې هغه اټومیټیک فیل وښایي نو هغې سره به داسې کار کوئ چې په ریزلټ شیټ کې چې کله اینډ یا آر فنکشن استعمالوي دې نه مخکې به ورسره اف فنکشن ضروري لازمي استعمالوي اف فنکشن بیا به دلته ولیکم اینډ فنکشن اینډ مې ولیکلو ټیب مې پریس کو بریکټ فارموله شروع شوه دلته بولی کې مثال زه به پیپرو باندې لګوم چې مطلب پیپر کې د کس 33 یا 33 نه زیات مارکس ونه پاس کا بقاعده نه لاندې چې ټول فیل کا که یو پیپر هم فیل یا ماته فیل شو کا نو دلته کې زما سره د اسلامیات نو اسلامیات به سلیکټ کما دلته بولی کوم ګریټر دین ار ایکوال ټو زیم 33 کاما مې پریس کا بیا مې اردو والا سلیکټ کا ګریټر دین ار ایکوال ټو 33 بیا مې انګلیش سلیکټ کا
इंग्लिश में सेलेक्ट का कॉमा, इंग्लिश में सेलेक्ट का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 बिया में कॉमा प्रेस का मैथ्स में लिखला ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 बिया कॉमा पाक स्टडी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 बिया साइंस कॉमा में प्रेस का बिया साइंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 सही शो दा फार्मूला बदासी टूल सर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 वही बस सिर्फ बस सिलेक्शन का हुई सही दा कॉमा द लास्ट वाला जो बात है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 दमा लिखले दे साइंस पाक स्टडी शवे पाक स्टडी हो शुका ना हाँ डी ई एफ जी एच आई पक्षे विधि सही था बस टिक था हाँ دا زموږ سره وشو دلته څو کما بیا به دینه بعد به بریکټ کلوز کی او کاما و پریس کی کاما د پریس کا او ما غ پاس او فعل والا خبره به اولی کی کچرته صحیح وي خو پاس کا کچرته صحیح نه وینو فعل کا کنډیشن امغه ده صحیح شو پاس او فعل مطلب او ما غ اف کی چې موږ وسنګ په ریزلټ شیټ کې تاسو ته ما دینه مخ کې ویډیوز کې ویلو صحیح شو او ما غ شانتي ځکه څنګه انټر هټ کما اوکے کم د کې زما سره فنکشن کې مسله ده کم ځای کې مسله را لیدا ها دلته ما سره دا ګریټر دین ار ایکوال ټو 33 او دا هټ انټر کم یس کم دلته ما سره فیل شو کوي ولی فیل شو کوي دلته ما سره پدې کې greater than or equal to 33 ها دلته ما ته ځکه فیل شو کوي چې پدې ټولو پیپرو کې دې کې داس د ټولو چې کم دی یو پیپر فیل لا ناغه موږ معلومات چې هغه مثلا کم ځکه ځکه کنډیشنل فارمیټینګ باندې دا کم ز لیس دین 33 ور کم او انټر کم نو که زه وګورم ما سره هایلایټ شو اتوماتیک ان شاء الله په کنډیشنل فارمیټینګ په دې باندې بیا الګ لچ یو ویډیو اپلوډ کوو صحیح ده نو که دلته وګورم دا ما سره څه دي دا ما سره ټولو کې چې کم دا یو پیپر د دې فیل لا که چرته دا 28 دی دلته زه دا څو کم دا 33 کم داسي او میث والا چې دا هم داسي کارو کم چې 60 کم اتوماتیک بدلته شي پاس شي صحیح ده نو امدک کسي دا فنکشن استعماليږي کزل تراشم دا 33 32 دی دلته مثال دا 33 کم دلته کې بیا په یو پیپر فیل نه اتوماتیک هغه سره فیل شو کوي صحیح شو نو داسې په بورډ پیپرو کې چې کم کیلکولیشن شوی نو هغه په دغه طریقې سره شوی خو بیا موږ سره آر فنکشن دی نو آر فنکشن هم همدغه شانتي دی خو آی کې بداسي کې چې ټول پیپر تر څو پورې فیل نه وي ترغه پورې الکس فیل نشو کوي صحیح ده نو سبو کومه د بل طرف ایکوال پریس کوم اف فنکشن به شروع کوم بیا به سره آر فنکشن شروع کوم همدغه شانتي طریقه وو کم چې ګریټر دین آر ایکوال ټو 33 یا صبر کدا د سکار بو کوچ دا کم دا ګریټر دین آر ایکوال ټو 33 دا ټول بده دی یوی فارمولې نه چې کم دی دلته نه دی جنبه دا فارمولا به کاپی کو داسي کنټرول سی به کو او دی کې کنټرول زد کنټرول سیم کا داسي او دلته ز کنټرول وی کما اوس پاشو کې دی کې بس صرف سو کما آر فنکشن براولم شي دلته بس صرف آر ولیکم نور فارمولا دوه سیم دي صرف به کې آر راولي او انټر به پریس کی دلته به ما سره ټول پاس خي شي ټول به ما سره پاس خي ښکار دیتا په دې کې څنګه چې داسې کسان دي چې ټول د تر څو پر ټول پیپر فیل نه ترغه پورې ودی فیل نشو کوي په آر فنکشن کې نو دلته غزرا شم دلته زول کوم 20 په دې بل کې زول کوم 20 بل دلته راشم دلته 10 ولیکم نو دلته ټول فیل شوي نو علي دلته موږ سره په آر فنکشن کې څه شي کو فیل شو کو صحیح شو نو دا سیمپل لاجیک وو د اینڈ آر فنکشن نو یو سټوډنټ کوېسچن کړو داغه د کوېسچن دا جواب کا د چا نور څه کوېسچنز وینو لاندې کمنټ کې کمنټ کوي شي او کوېسچن وکي بالکل بتاو ست جواب ملاويږي صحیح دا تر بلې ویډیو پرم د الله سپارم د الله پامان کا چا څه کوېسچن نو لاندې کمنټ کې ضرور وایي صحیح دا ان شاء الله دا سپریټ ویډیو بس تاسو په کمنټ باندې تیاریږي ثانک یو سو مچ